الله الله الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. دینا الله رب العزت اوس د صدقې خبره کوي. الله رب العزت وایي چې تاسو کومې پیسې ورکوئ نو وایي مثل الذین، مثال د هغې صدقې، ينفقون مثال د هغه څه د هغه کسانو ينفقون چې نفقه ورکوي اموالهم د مالونو خپلو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. کوم خلک د مال صدقه ورکوي د دې مثال داسې دی کمثل جنت بشان د هغه باغ انبتت 7 سنابل کمثل حبة بشان د هغه دانې دی د څه دانې دی انبتت چې رازرغونوي 7 سنابل 7 بوټي چې څوکي چې رازرغون کی 7 بوټو لره فی کل سنبلة په هر یو بوټي کې 100 حبه 100 دانې وي. والله الله رب العزت یضاعف زیاتوي لمن یشاء چاته چې غواړي. والله الله رب العزت واسع علیم فراح علم والا دی. خبردار الله رب العزت وی چې ته کومه صدقه وکړې نو ګوره تا یوه دانه وغورځوله. څه وغورځوله؟ یوه دانه یې که نه هغه رازرغونه شي ځان سره ووږي ویروباسي او هغه 200 دانې ورکړي. دکه شان تا یو صدقه ورکړه یو صدقه وکړه نو 100 حبه 100 دانې هغه روباسي به نو 200 شوي نو دکه شان دا 1 روپۍ دی په 200 حسابېږي. لہذا ته چې کومه صدقه کې الله یې په ډېرو باندې قبلوي نو صدقه کوه ډېره د خپلو مالونو. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا حاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بیا الله رب العزت وی چې دا زی په 200 باندې قبلو ما زی زیاتو ما نو داسې مه کوه چې دغه مال صدقه تا ورکړله او ته په هغه کس باندې بیا احسان راړې. مثال په طور مثال ته راغلې او ماله دې دا ټول سواړیان راکړه او بیا مالا په ما احسان راړی نو زه ستا احسان نه منم ځکه چې تا خو د الله رب العزت د رضا دپاره کړي دي. زه به ظاهري طور به ستا احسان منم خو که ته په ما خپله بدماشي کې یا یو څه یا بل څه نو دا به چې دی بیا قابل قبوله نه وي. وجه دا ده چې دا خو تا د الله د رضا دپاره کړي دي د دین دپاره کړي. اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم يحزنون. الله رب العزت وی سیاره په دې باندې نه دا خو تا د هغې دپاره کړي نو لہذا صدقې پسې به بیا دا نه کوې چې هغې پسې بیا ووایې چې بهی ما تا 10 روپۍ درکړې وې لہذا ته دا چلو که هغه چلو که دا کیسه پیسه به نه وي. دکه شان هغه بله به تکلیف نه ورکوې هغه د مزدورۍ ټیم دی ته ورته پرون وایې چې بهی 10,000 روپۍ مې درکړی وې 10,000 روپۍ راشه نن به مزدورۍ له نه ځي نن به ما سر کار کې نو 10,000 روپۍ خو تا زکات ورکړو 10,000 روپۍ خو تا صدقه ورکړې وه لہذا داسې نه دي پکار. د دې پسې چې ته کومې صدقې پسې بیا وازونه کې یو څه بل څه کې نو که د هغې نه ته چېرته څه وکړې د هغې پسې ته بیا نیکه خبره وکړې نو دا خو دې بهتره ده دا دې
دا نیکه خبره دی بهتره ده ځکه خبرې کې خو دا نقصان نشته دا ده چې تباه و برباد بشي او دی بله کې خو که صدقې پسې د چاله نقصان ورکړو نو بیا چې د تباهي د ټول عمل د تباه کیږي مثل الذین مثال د هغه کسانو ينفقون چې نفقه ورکوي اموالهم د مالونو خپلو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې کمثل حبة بشان د هغه دانې د انبتت چې رازرغونوي 7 سنابل و بوټي فی کل سنبلة په هر یو وږي کې 100 حبه سل دانې وي والله الله رب العزت یضاعف زیاتوي لمن یشاء چاله چې وغواړي والله الله رب العزت واسع علیم فراح علم والا دی الذين هاكسان ينفقون چې صدقه ورکوي اموالهم د مالونو خپلو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې چې مال صدقه څومره ورکوي دومره الله زیات ورکوي او په هغه کور کې او په هغه لاس کې برکت راځي الذين هاكسان ينفقون چې نفقه ورکوي او د دنیا بدله اداره چې په دې کور څومره مصیبتونه راځي یا په دغه بنده باندې خدای پاک دا مصیبت ختمي او که چېرته په مصیبت یا پریشانی وي دام ته الله لرکوي الذين او د آخرت هغه روانه ده الذين هاكسان ينفقون چې نفقه ورکوي اموالهم د مالونو خپلو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ثم لا يتبعون بیا نه ګوري ما هغه څه پسې انفقو چې صدقه کړي دي منن په احسان یادولو سره احسان جتانا ولا اذى او نه په تکلیف ورکولو سره چې کوم شي صدقه کې په شا ورته بیا ګوري نه چې ورغه کاکا ته خوریاد کم چې کنه چې هغه پلانکی ټیم کې خو ته ډېر سخت راګیر وي ما سدونه امداد کړو نه ولا ذا ونه په تکلیف یادولو ولا ذا ونه په تکلیف ورکولو سره لهم د دوی لپاره اجر د دوی عند ربهم منن چې ته احسان یادې په خولي سره ولا ذا او چې تکلیف ورکوي بس سره په لاسونو سره لهم د دې لپاره اجر د دوی د ستاد لپاره اجر دی احسان یادولو ته اجر نشته لهم د دوی لپاره اجر د دوی عند ربهم پنځ درب د دوی ولا خوف نه بس يروي عليهم بدی باندې د دنیا په معاملاتو کې بم به سیر نه ولا هم يحزنون نه بدی غم جن کی او د آخرت په میدان کې بم نه غم جن کی یا په آخرت کې به سیر هم نه چې کوم عمل کړي او د آخرت د سخت د ورځې د واجبہ په دې چې کوم دغه هغه باندې به غم جن کیږي نه دی وای چې الله رب العزت براته بخنه کوي الله دې پکې مونږ راولي قول معروف خل خبره کول و مغفرت و بخنه کول ورته چې بابا ماف میکا لالا ماف میکا خور ماف میکا په ښه طریقې سره ورته وي او صدقه ورنه کې خیرون دا بهتره دي من صدقه د هغه صدقې نه یتبعها چې رستو وي بسې اذان تکلیف چې رستو بیا تکلیف ورکوي هغه لږ لا پناه شي ته چې مړه دا ټوله سي ګرځي سړی ځان له کار کوي ټوله سوال پسې ګرځي ټول دا چل دی دا خو مړه د هغه پلار سره مم دا امداد کړو د خور سره مم دا کړو د مور سره مم دا کړو هغه د سړی ځامن نشو دی بس سړی زوی شي دی احسان د چا نه یادې نو که چېرته داسي نو بیا د دې نه داخله چې ښکلې خبره ورته وکړه صدقه مه ورکوه چې بیا ورپسې خبرې کې تکلیف ورکړې والله الله رب العزت غني بے حاجت دی حلیم تحمل والا دی الله بے حاجت دی الله درته دا وی الله له ته الله ته پاره ورکه او الله ته دا ضرورت هم د دې نشته چې غنی ته 100 روپیا ورکې نو الله ته حاجت دی نه الله وی چې دا زما بندگان سم شي د یو به ثواب وشي د جهنم نه به بچي د اور نه به بچي تکلیفونه به ختم شي مصیبتونه به ناراضي او دا بل چې دغه به کور ودان شي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تبطلوا مباطلوي صدقاتکم صدقې خپلې بالمن په احسان یادولو سره والاذى او په تکلیف ورکولو سره حدیث شریف کې راځي چې یو کس د چانه یو سماله ورکړي واپس دی والی په تخپه کې نو دې مثال داسې لکه سپیچ الټه کړي واپس وسټي کلذي بشا اوس الله رب العزت وی چې یو کس صدقه کوي او سکه او بیا احسان یادې یا چې دینو تکلیف ورکوي نو د دې مثال د هغه کس په شان دی چې یو کس کافر سي کافر او صدقه کوي د دې لپاره چې ما ته خلک ښه سړی وي ما ته خلک ښه سړی وي ما ته خلک نیک وي ما ته خلک خان وي ما ته خلک نواب وي ما ته خلک چې دې د کټ سر ته ځای پرېږدي ما ته خلک ټیټ پاس شي نو الله رب العزت وي دا هغه خلک دي چې په الله د سره ایمان نه ساتي د دې مثال د هغه کاڼي دي چې هغه سپین صفا مهین کاڼي صفا
مین کاڼي په هغې باندې خوره پرته وي. څه پې پرته وي؟ خوره پې پرته وي. دا باران پې وشي تیزه، دا خوره تې وړو تک سپین پاتې شي. الله رب العزت وي د دې مثال هم دغه شان دی. صدقه وکړي لکه خیره پې پرته وي د پاسه، چې ورپسې څنګه خبره وکړي صدقه تې لاړه شي والوزیا څه ختم شي. الله هم د دې صدقې نو د دې وجې حدیث کې هم راځي مجاهد به راوستی شي د قیامت په ورځ او تپوس به وشي چې دا مجاهد ته به وایي چې تا زما دپاره څه کړي؟ خدای ورته ورته خدایه پاکه تا زندګي را کړې وه او ما دا زندګي ستا په نوم باندې قربان کړه، په وینو باندې لتاړ شم، غشو باندې وویشتلی شم، یا په توپه یا په ټینک یا چې دی په ګولۍ په دې ولګېدم او ټوټې ټوټې شم. الله رب العزت به ورته نه، تا چې دا څه کړو تا د خپل نوم دپاره کړو، تا دا خپل نوم دپاره کړو، لہذا جهنم ته پړ مهي ګزار کړه. تا خو چې ما ته خلک بهادر وایي، ما ته خلک لوی سړی وایي، ما ته خلک چې دی نو دا وایي دا وایي، لہذا جهنم ته ګزار کړه. بیا به چې دی دویم نمبر عالم به راوستی شي. عالم ته به وایي چې کاکا تا څه کړي دي؟ هغه به ورته وایي چې ګوره ما علم زده کړ ستا دپاره، بیا مې ستا دپاره خور کړ، دا مې وکړو دا مې وکړو. دین الله رب العزت به ورته چې نه تا علم د دې دپاره کړو چې تا ته خلک عالم وایي، تا ته خلک لہذا پړ مخې جهنم ته ګزار کړي. الله هم دې وساتي. بیا به الله رب العزت صدقې والا راولي، هغه ته وایي چې تا څه کړي دي؟ هغه به ورته وایي چې خدایه پاکه ستا مال را کړو، ستا په نوم باندې مې خرچ کړي دي، بې بها صدقې مې کړي دي. خدای ورته تا د دې دپاره مال ورکو چې تا ته خلک ښه سړی ووایي، لہذا تا د زما د رضا لپاره خو نه دي ورکړی. بل حدیث کې داسې هم راځي یو کس ته به وویلی شي چې تاسو هغه به وایي چې ما صدقې کړي خدای ستا په نوم. هغه ورته وایي چې ګوره تا د نوم دپاره کړی وي چې دا چا دپاره یې کړو چې ای درته ښه سړی ورشه بدله هم د هغې نه واله، زه خو بدله نه در کوم. او دې ځای په ورته خدای وایي چې پړ مخې جهنم ته ګزار کړي. دغه شان یو بل کس نو عرض مې دا و چې د نوم دپاره به یو کار نه کوې، د چا دپاره به کوې؟ د الله د رضا دپاره. نو الله رب العزت وایي دا څوک چې د نوم دپاره کوي د هغې څه مثال دی؟ کالذي په شان د هغه بنده دی ينفقو چې صدقه ورکوي ماله د مال خپل رعاء الناس، کالذي په شان د هغه کافر دی ينفقو چې صدقه ورکوي ماله د مال خپل رعاء الناس دپاره د ښودنې د خلکو ولا يؤمنو ایمان نه ساتي بالله په الله رب العزت باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. فمثلو بس مثال لري کمثل صفوان بشان د هغه صفا غټې دي، بشان د هغه غټې دي علیه چې پای باندې تراب خوروي پای مینه وکمثل صفوان بشان د هغه مینه غټې علیه چې پای باندې تراب خوروي باصاب وسروسی کې دي توابلون تیز باران پیوشي فترکه نو پریدي دي کانی لرا سوال دا صفا غټه صفا کانی پریدي دا کشان د صدقه دي خبرې کې ټول لړش لا يقدرون على شيء قدرت بنه لري دا کافران په هیڅ شي باندې مما دا هغه سره کسبو چې کم دي ګټلي دي. والله الله رب العزت لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافر ته الله هدایت نه کوي. ومثل الذين مثال لها کسان اوس چې کم کسان صدقه ورکوي او د الله د رضا دپاره ورکوي نو دایي مثال خدای ورکوي. الله رب العزت وایي د دې مثال داسې دی د هغه باغ دی چې هغه په یو اوچت ځای باندې وي، په اوچت ځای باندې په دې الله رب العزت باران وکړي نو دا خپلې میوې نور هم خوږې کړي، مخکې هم خوږې نور هم خوږې کړي، یا دا خپلې میوې دوه چنده کړي. مخکې به یې مثال پته وه لږ انګور ورکول او اوس د هغې نه ښه زیات ورکړي، په دوه چنده درې چنده یې ورکړي. نو الله رب العزت وایي دغه شان د صدقې مثال یو کس صدقه ورکړي او د الله د رضا دپاره ورکړي، د ده د عمل خدای نور هم زیاتوي، برکت پې نور هم زیاتوي، د دې ثواب نور هم زیاتوي. ښه الله یې توفیق راکړي. ومثل الذين مثال لها کسانو ينفقون چې نفقه ورکوي اموالهم د مالونو خپلو ابتغاء مرضات الله دپاره د رضا دپاره د لټولو ابتغاء دپاره د لټولو مرضات الله د رضا د الله تعالی وتثبیتا من انفسهم او دپاره د مضبوطولو د زړونو خپلو وتثبیتا او دپاره د مضبوطولو من انفسهم د زړونو خپلو یا په هغه عقیدې سره خیرات کوي چې قبلوي زړونه د دي چې خوشحالېږي پې زړونه د دي داسې هم صحیح ده یا عامه معنا سنه وتثبیتا من انفسهم او دپاره د خوشحالولو د زړه د دوی کمثل جنت بشان د هغه باغ دی کمثل جنت بشان د هغه باغ دی بربوة چې په اوچت ځای وي
اصوابها ورسیږي دې ته وابل تیز باران فاتت اکل نو راتګوږي دا اکلها په میوو خپلو سره ضعفین دوه چنده دا خپلې میوې رازیاتې کي نورم ډېرې کي فاتت نو ورکي دا باغ اکلها میوې خپلې ضعفین دوه چنده داسې معنی هم صحیح ده فإن لم يصبها بس که چرته ورسیږي دې باغ ته وابل تیز باران فإن لم يصبها که چرته ونه رسیږي وابل فإن لم يصبها که چرته ونه رسیږي دې باغ ته وابل تیز باران فطل نو بس پشم ولا کافي دی فرخم ولا کافي ده داسې باران چې تیز نه وي مطلب دا که یو کس ډېره زیاته صدقه ورنکي یو کس ته هغه ښه ډېره صدقه ورکي څونه ښه ډېره صدقه ورکي چاله چې دی نو 1 لاک ورکي 2 لاکه ورکي کروڑ ورکي د دې نه هم زیاتې ورکي نو د ده له خو بیا صرف پشم هم کافي دی خدای پاک ډایرکټ بې حسابي کتابه دننه کوي دا باران ولا بس هغه تیز د پشان د تیز باران دی دا ولا ډېر ښه دی او که داسې نه وي چې صرف پشم لږه شانتې صدقه هم ورکړي نو دا هم بیا کافي دی دا هم کار کوي والله الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی ایود خوښوي احدکم یو هر یو کس تاسو نه ایود آیا خوښوي احدکم یو بنده ستاسو نه ان تکون له چې وي د دپاره جنتون باغ من نخیل د کجورو و اعناب او د څه د انګورو تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي له چې وي د دغې باغ دپاره بیا وي د دغه مالک دپاره بیا به دغه باغ کې من کل ثمرات هر قسمه میوې الله رب العزت یو بل مثال ورکوي الله رب العزت وی یو کس مثال به طور صدقه وکړي او دې خبرو کې دا صدقې تباه او برباده شي د دې داسې مثال دی چې د یو کس باغ وي تاسو کې آیا یو کس داسې خوښوي چې د هغه باغ وي نو هر یو کس دا خوښوي چې زما د باغ وي بیا چې د کجور وي الله رب العزت وي او انګور هم پکې وي ښه ښکلې مزېدار غټ انګور ښه ښکلې تور سپین هر رنګه انګور وي پکې مزېدار کچا پاخه او دکه شان د هغې نه چې دی ښه هغه دغه چې دی وږي راځوړند دي او خوند کوي نو الله رب العزت وایي چې په دې کې هر قسمه میوه وي د ده دپاره هره میوه د ده دپاره موجود وي چې دې څه غواړي په دې باغ کې موجود وي او دې بوډا وي نو چې بوډا شي د هغه خاصه میوه خوښوي د هغه له اکثر پکې غاښونه نه وي نو هغه هم دغه پسته میوه خوړی شي انګور خوړی شي دغه خوړی شي نو الله وایي خو د ده یو تمه وي دغه باغ دا څومره چې بوډاکي قدرتي کوي د ده حرص هم زیاتېږي حرص یې زیاتېږي مال یې نور هم خوښېږي کشران د نوسي یې ډېر زیات بیا خوښي د هغې دپاره یې مال ډېر خوښي نو الله رب العزت وایي او دې رسېدلي وي و اصابه الکبرو او دې رسېدلي وي هغه بوډاوالي ته وله ذریة ضعفا خو چې د ده کوم بچي وي هغه کمزور وي هغه لا کشران وي هغه لا د کار نه د ګټې نه او د ده باغ چې دی دا ښه مزېدار وي نو تاسو ووایئ چې د ده د دې باغ نه به څومره تمئ ستاسو به پړه کې لکه په خوله کې اوبه ورته راغلي له خیره چې دا به څومره کم ځای به دا باغ راته میلو شي نو د ده به د دې باغ نه څومره تمئ ځکه چې دی هم بوډا دی بچي هم کمزوري دي او باغ هم ډېر مزېدار دی ډېر ښکلې هره میوه پکې ده نو الله وایي چې د ده بچي فاصابها اعصار اوس اچانک یو داسې کار وشي چې دې ته یو تیزه سیلۍ راشي فیه نارون چې په هغې کې اور وي څه وي اور وي فاحترقت بس اوس وځئ دغه باغ لره دا باغ ختم کړي دا میوې پکې تباه او بربادې شي دا انګور کجورې هر څه لاړ شي نو دی به څنګه افسوس کوي دی به چې دی نو د دې غم د لاسه مړ شي نو الله رب العزت وایي دکه شان د صدقې مثال دی کومه صدقه چې ته ورکړې او بیا احسانات خلکو ته یادې بیا چې دی نو خلکو ته تکلیف ورکړې نو د دې دکه شان مثال دی لکه دغه باغ دی تیاره صدقه دی ورکړله او اور پرې راغی هر څه دله ختم کړه نو الله رب العزت وایي د دې دغه مثال دی الله هم دې وساتي آیا ودو آیا خوښوي احدکم یو ستاسو نه ان تکون الله داسې مثالونه ورکوي چې هر بنده پرې پوهېږي تاسو هم پرې ذهن کار کوئ او زموږ هم فکر او د لوی پوهان هم پرې ذهن کار کوي آیا ودو خوښوي احدکم آیا ودو آیا خوښوي احدکم یو بنده ستاسو نه ان تکون له چې شي د ده دپاره جنتون باغ من نهیل د کجورو و اعناب او د څه
د انګورو تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه ولي له د ده دپاره بیا په دې کې من له چې وي د ده دپاره بیا په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسمه میوونه واصابه الكبر او رسیدلی وي ته بوډاوالی وله وي د ده دپاره ذریة اولاد ضعفاء او کمزوري فاصابها اعصار بس ورسیږي فاصابها بس ورسیږي دې ته اعصار تیزه سیلې فاصابها یا راشي په دې باغ باندې اعصار تیزه سیلې بیج پای کې نار اور وي فاحترقت بس اوس وځوي دغه باغ لره کذلک هم دکه شان یبین الله بیانوي الله رب العزت لکم تاسو ته الآیات نشانی لعلکم تتفکرون د پاره دی چې تاسو د سوچ نه کار واخلئ یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو انفقوا نفقه ورکوئ من طیبات د پاکو څیزونو ما د هغه مالونه کسبتم چې تاسو یې ګټئ کوم مال چې تاسو ګټئ د هغې نه هم صدقه ورکوئ ومما د هغه نه اخرجنا لکم چې موږ یې راوباسو اخرجنا چې راوباسو لکم ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه که غریب یا چې د کاروباري او مال ګټي نو هم صدقه ورکوه او که د ځمکې خاوند دی موږ تاسو له سره راوباسو د هغې نه هم صدقه ورکوه ولا تیمموا الخبیثه اوس الله رب العزت وی ولا تیمموا او اراده مه کوئ الخبیثه د ردي مال د ردي منه د دې مال نه تو اوس دا مه کوه اراده مه کوه چې به په دې ټولو اشیاو کې مثال په طور د دې ځای کې اوس دا تکیې پرتې دي ته وایې چې د دې نه بېکاره تکیه چې دا به د خدای په نوم ورکړم هغه پکې صحیح کې هغه ستا نه خوښ هغه ورکړي یا یو شي ښه د کار یې خو ستا نه خوښ یا ستا مثال په طور تا سره چې دی نو په کور کې بلا شیزان دي یو هم کټې بل هم کټې او تا ته پته ده چې په دې پلانکي دغه ځای غریب دی هغه ته د کټ ضرورت دی د هغه وس نه کېږي ته هغې کې بېکاره کټ وګورې هغه له ورکړي نو بیا هم د پیدې نه خالي نه ده د کونډې زویه څه خو بویه که نه د پیدې نه بیا هم خالي نه ده خو هغه پیدې نشته الله رب العزت وایي لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تاسو کامل مسلمان نشئ کېدی تر هغې پورې چې د هغه مال نه ورنکئ کوم چې تاسو ته خوښ چې د زړه ستا زړه ته کوم شي ډېر نږدې کوم ستا ډېر خوښي هغه د خدای په نوم چاله ورکړه علما دي کې یو مسله لیکي مسله دا لیکي وی که همیش داسې نشي کولی لکه هر ټیم چې ستا کوم شي خوښي هغه د خدای په نوم نشي ورکولی نو خیر دی یو دوه درې پیرې په دې عمل وکړې یو پیره چې ستا ډېر زیات مثال په طور ستا سره په جیب کې 100 روپۍ هم دي او 1000 هم دي او 15000 هم دي او ستا دا 15000 الډي ډېرې خوښې دي نو یو پیره چېرته دا 5000 د خدای په نوم باندې ورکړه یا په کور کې دا سره څه یو سپریم پرته ده بل هم پرته ده بل هم پرته ده یا یو جوړ هم پرته ده بل هم پرته ده بل هم پرته ده یا چې یو کونټه هم پرته ده بل هم پرته ده بل هم پرته ده او دې کې ستا کومه ډېره خوښه وي نو هغه د خدای په نوم باندې ورکړه نو یو پیره نیم په دې باندې عمل وکړي چې په دې آیات باندې عمل راشي که چاته همیش نشي کولی پکار هو همیش دی خو که همیشه سړی نشي کولی نو خیر دی یو پیره دوه دې وکړي چې کوم شي ورته زیات خوښي هغه د خدای په نوم باندې ورکړي چې یو پیره دوه پې عمل راشي الله یې توفیق راکړي ولا تیمموا الخبیث او موږ دې ردي شي لره ولا تیمموا الخبیث او اراده کس مه کوئ د ردي منه د ردي منه د دغه مال نه تنفقونه چې صدقه به کې تاسو مه کوئ ته وایې چې ګنې د دې زمانې دا مزاج خدای پاک ته معلوم و عجیبه کلام دی د خدای پاک د هرې زمانې سره لګي ته اوس د دې زمانې خلکو ته وګوره د دې د مزاج باقاعده خبره ده دا د خلکو ارادي ولستم او نه یې تاسو حالانکه اوس خدای پاک د دې زمانې ګوره ته وګوره په دې زمانه کې دا شي دی الله رب العزت د هغې ډېر ناشنا مثال ورکوي الله وایي ولستم او حالان کې نه یې تاسو بیاخذي اخیستونکي دغه مال لره الا مگر ان تغمدو چې تاسو سترګې پټې کړئ فیه په دغه مال باندې اوس که زه رالم او تاله ما د 10 روپو عطر روړ نو تا ته وایم چې بهی دا مې تاله تحفه کې روړی نو ته به دا نه هلې ستا بړه نه غواړي چې سړي دا خو خلک په مړو باندې لګوي دا مړو عطر دې راله روړ او یا تاله ما کونټې روړ ته به چې دا خو وینو والې ده یا تاله ما داسې بل څه روړ یا زنانه یو بل له مثال په طور ریبن یې ورکړه بل څه ورکړه خو دا ریبن دا خو سړي هغه دغه اچوي شپانه اچوي دا خو ګډبانه اچوي ستا نه غواړي خو چونکې اوس ملګري ته وایي چې یار بس ملګري دی دړه ته به تکلیف ورسي یا خفه به شي زه بس دا قبول یې کوم
هغه حدیث هم دی هغه وایي چې تحفه قبلوي نو ته چې بس دا سترګې پې پټې کړې او قبول یې کړې هسې په نازړه باندې نو الله وایي همدغه مالداتي چې بل له ورکوې که تا له څوک درکوي نو ته نه قبلوې خو بس که سترګې پې پټې کړې ځان پې ناغرضه کړې نو الله وایي داسې نه چې کوم ستا ته نږدې یا ورکوه واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله رب العزت غني بې حاجته دی وایي په دې پوه شه چې الله درته دا دومره تبلیغ وکړو وعظ وکړو داسې نه ده چې ګنې الله ته حاجت دی چې ته ښکلې یا ډېر مال ورکړي یا ښکلې صدقه وکړي نو الله ته به ښکلې ور ورسي نه نه که ته ښکلې بیډ ورکړې او که ته چې دی ښکلې څادر ورکړې که ته هر څه ښکلې ورکړې الله بې حاجته دی او که ته وایې چې په دې سره به د الله ستاینه نوره هم وشي نه د الله ستاینه شوې ده واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله رب العزت غني بې حاجته دی حمید ستایلی شوی دی او اوس الله رب العزت وایي چې ته دا صدقه ورکې نو شیطان باندې بندوي الشیطان دا شیطان چې دی یعدکم یروي تاسو لره الفقر د څه نه د غربت نه تا ته وایي چې به یې که 10 روپۍ دې ورکړې دقه دی چې بچي دې د نارې مړ کېږي دقه دی چې ته د نارې مړ کېږي ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء بس سره دې تاسو ته حکم کوي په کبیح کارونو سره په حرام کارونو سره دې تاسو ته حکم کوي په خراب کار تا ته وایي چې خیر دی په واده کې د چا په سر توره دوګه ډولکي مار لیور کا خیر دی تورې والا لیور کا تا ته وایي چې خیر دی ټي وي پې والا تا ته وایي چې خیر دی لنډې تنګې کپړې پې والا یا چې پنسۍ کټ وي یا چې لستوڼۍ کټ وي دغه کپړې پې والا خو تا ته دا نه وایي چې دې صدقه که ځکه بیا تا ته وایي ته به غریب شي نو دې تا سره د دې او تاسو ته ما ویل شیطان صرف منې کول نه کوي زنانه نه دا د شیطانانو نه کمې نه دي هغه یوه کس تاسو ته ما ویلي هغه دغه ورته ویل هسې ورته یو عالم ورته وایي چې تاسو صدقه کوئ تقریر کوي نو شیطان به منې کوي هغه ورته وایي چې یاره زه صدقه کوم شیطان به مې لا څنګه منې کوي هغه کور ته راغې غنمونه یې جولۍ را ډکه کړه او را روان شه راوته غریب نو دا بچو مور ورته وایي چې څه کې وایي څه کوم وایي استاد یې راته ویه چې څوک صدقه کوي نو شیطان یې منې کوي نو زه ګورم چې شیطان ما وایي هغه ورته چې سړیه شیطان پرېږده ته چې صدقه کې نو دا بچی به څه کوي او دا به څه کوي بلا کیسې پیسې ورته کولې خیر ده نه منلو هغې اخره کې چې دی چې ده نه منله هغه ورله داسې لمنې ته لاس ور واچوه ټول غنم یې تتوی کړه چې ټول یې تتوی کړه چې بار راوت استاد جي له ورغې نو استاد جي ورته چې څنګه ودې منله هغه ورته سړیه شیطان خو نوم خطا کړی د شیطان مور ډېره زوروره وه هغې د صدقې نه منع کړه نو خبره داسې ده چې الله رب العزت ترې الله توفیق راکړي الشیطانو دا شیطان چې دی یعدکم وعده یروي تاسو لره الفقر د غربت نه ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بېحیایۍ د قبیح کارونو والله الله رب العزت یعدکم وعده کوي تاسو سره د مغفرت الله وایي زه درته مغفرت کوم د دې په بدله کې منه د الله د جانب نه وفضلا او د فضل الله وایي چې مغفرت به هم درته وکړم صدقه دې وکړه او مال به هم درله درکړم الله د دواړو وعده کوي والله الله رب العزت واسع علیم فراح علم والا دی یؤتي الحکمت ورکوي حکمت لره من یشاء چې چاته وغواړي ومن یؤت الحکمت هغه چاته چې ورکړه حکمت فقد اوتیه بس یقینا ورکړه د خیرا کثیرا لوی خیر وما یذکروا او نه قبلې دي نصیحت لره الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل اوس دا حکمت دی څه شي حکمت چې دی العلم النافع مؤدي الى العمل مفسرین وایي هغه علم چې هغه بوتلونکي وي عمل طرف ته مثال په طور تا د صدقې ورته په دې ته عمل وکړه تا د مونځ ورته په دې عمل وکړه تا چې د جهاد ورته په دې عمل وکړه هغه علم چې دا عمل طرف ته بوزي دې ته حکمت ویل شي یا بعض مفسرین بیا وایي من اتقن العلم والعمل چې د چا علم او عمل پوخته شي 2 رکعاته نفل کوي همیشه کوي 15 وخته مونځ کوي همیشه کوي دا د علم او عمل دا څه شي مضبوط شي نو دې ته حکمت ویل شي دې څه ویل شي حکمت ویل شي او دا حکمت بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رأس الحکمت مخافة الله دا ټولو نه لوی حکمت څه شي دی هغه بنیاد هغه سره څه شي دی هغه د خدای یاره ده چې د خدای نه تو یارېږي دا لوی حکمت دی
او ترمذی شریف کې راځي وایي د منافق له خدای پاک چې دی نو څه منافق لره د درې څیزونو نه خدای پاک محرومه ساتي یو د ښکلي اخلاقو نه ښکلي اخلاق خدای پاک نه ورکوي منافق له یو د دین پوهه الله رب العزت نه ورکوي منافق چې منافق هغه به په دین نه پوهېږي او دویم نمبر بل چې دی نو بل والله الله رب العزت چې دی نو څه ورکوي حکمت والله الله رب العزت نه ورکوي دا والله الله رب العزت نه ورکوي دا درې شیزونه او دکه شان بیا افضل الاشیاء کو افضل العلوم سے معلوم کرنا دیتا میں حکمت ویلش یا توفیق العمل علی معل توفیق دا عمل په هغه څه باندې چې کوم تا ویلي په هغې باندې چې دی نو څه شي هغې باندې عمل کول د دې وجه شاعر وایي گفت حکمت را خدا خیر کثیر هر کجا این خیر را بینی بگیر وی گفت وی خدای پاک دی حکمت ته خیر کثیر ویلی دی ډیر خیر ورته ویلی دی چې کوم ځای دا عمومي نو زر راواله نو هغه څه شي علم او عمل هغه چې دی پوهه الله رب العزت ته موږ ته را نصیب کړي یؤتي الحکمت ورکوي حکمت لره من یشاء چاته چې وغواړي ومن یؤت الحکمت هغه چاته چې ورکوي حکمت فقد اوتی نو بس یقینا ورکړی شو ته خیرا کثیرا لوی خیر وما یذکر ونسیت نه قبلی الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل وما انفقتم هغه چې دا صدقه کوي من نفقه د صدقینا او نظرتم یا تاسو منښته کوي من نظر د منښتنا فإن الله بس یقینا الله رب العزت یعلمه پوهه دی پای باندې زنانه دا کارونه ډېر کوي منښتې ډېرې زیاتې کوي په ډزو معمولي خبره باندې منښته کوي یو خو صدقه ورکوي صدقه د عامې منښتې نه ډېر ښه دی حدیث کې راځي چې دا منښته چې دی نو دا یو شي کې نه بدلي وغیره نه راولي مفهوم دی خو خبره داسې ده خیر چې بیا یو کس منښته وکړله مثال په طور وایي چې ما ختم ومنم څه مې ومنم ختم یو نو په ختم چې څومره خرچه راځي هغه دې چاله ورکړي ځکه چې د منښتې دا کار دی چې نه به مالدار خوري نه به پخپله خوري یا دې دیګ ومنه نو که دیګ په داسې ځای کې پخولی شي چې صرف غریبانان یې وخوري بیا که نه غریبانان یې نه هر څوک یې بیا خوري مالدار هم خوري خپلوان هم خوري خپل هم یو دانه هم دې ته نشي خوړی نو بیا دغه ځای کې دیګ میګ مه پخوه بیا د هغې خرچه چې ده ټول په ټوله چې دی دا خو کمه نه خلک بیا د هغې په ځای کم ورکړي کمه نه 1 روپۍ به هم نه کمې د هغې برابر به ورکړي دکه شان صدقه خو بیا هر چاله ورکولی شي نو دا منښتې احکامات لږ سخت دي کوشش کوئ صدقه د منښتې په ځای زنانه دا شیزان ډېر کوي ختم مې منلي او دا مې منلي الله دې راله سمه پوهه را نصیب کړي